د نن له خبرونو سره زه یم سید رفیع الله او دا پی ټي وي کوټه مرکز دی. نګرا وزیر اعظم ویلي دي چې په موږ په هیواد کې د بهرنۍ سرمایه‌کاري د زیاتولو په لړ کې د ارزش وړ سوي ترسره کوو. نو مړي زیاته کړې ده چې د استنتیا او اپیکس کمیټې د اوپن مارکیټ ویزا رجیم منظوره کړې وه. هغه ویلي دي چې د سرمایه‌کارۍ لپاره او کاروباري ډلې ته ژر تر ژره وین ورکول سي. وزیر اعظم ویلي دي چې ټول پرېکړې موږ د هیواد وګټلو په کتلو سره ترسره کوو. په ګریزي او په زیرمه کولو کې به د لاس لرونکي په ضد کاروايي کیږي. هغه زیاته کړې ده چې د اپیکس کمیټې پر دې برخه اراده باندې د اقتصادي بحالۍ په کمیټې آرمي چیف سید جنرال سید اسیم منیر د حکومتي هڅو حمایت کړی دی. دوسته محمد او ګندخانه په سیمو کې د بجلی د غلو او د بلانو نه ادا کوونکي په ضد به کاروايي په پولیس کې مرسته کوي او د کیسکو عملې د سکیورټي لپاره د دوسته محمد د سرکل ټول اسومیز چمتو کړل شوی دی. د بجلی غلا او بلا نه ادا کوونکي په نه پرېښول کیږي. اس او ډي کیسکو او اپریشن د ډي پی او سره ولیدل. په لیدو کتو کې په کاروايي کې د سکیورټي ورکولو د معاملو جاج واخیستل سو. جعفرآباد کې د شراب جوړولو په کارخانه پولیس چاپه په وهلو 6 ملزمان ونیول سو. د اس اس پی جعفرآباد فریال فرید په نگرانۍ کې د ډیرا لایار په یو کلی کې په یو کور باندې چاپه وهل سو. د چاپې په دوران کې 15 ډرمه کچه شراب او د شرابو جوړولو نور سامان هم ونیول سو. د غوزدار میونسپل کارپوریشن چیرمن میر محمد آصف جمال الدینی د هفتې صفایي مهم پراستنه وکړه. د مهم مرام شار خواپاکي او ښایسته کول دي. د ښاریانو څخه خواست شوی دی چې په صفایي کې مهم ملګرتیا وکړي او همیش دي کچره په کچره دانیانو کې واچوي چې عمله په اسانۍ سره خوندي ځایونو ته ورسوي. تعلیم یوه درنه شتمنۍ ده. دغه کره خبره ده چې د بلوچستان ضلع کلا عبدالله په یوه شاته پاته سیمه ګلستان کې له 46 کلونو څخه د علم خوښونکي وګړي عبدالرزاق غبیزي کړې ده. د ګلستان د علم خوښونکي قبایلي مخور خان احمد خان اسکزي د جوړ کول سوي دي. د کاکا شهید تعلیم فاونډیشن له لارې ښاغلي عبدالرزاق تر 10 کلونو وروسته یو ځل بیا خپل نیمګړي تعلیم ته دویم ورکړل سو. عبدالرزاق ویلي دي چې په ګلستان کې د قبیلوي د دشمنیانو له کبله زما سیر په سلوهانو ځوانانو قلم د لاس ورکړی و او ټوپک یې راخستی و. خو وروسته په دې شاته پاته سیمه ګلستان کې د قبایلي مخور سردار خان احمد خان اڅکزي لخوا د کاکا شهید تعلیم فاونډیشن په نوم یوه تعلیمي څانګړه جوړه کړې وه چې له لارې یې په سلهانو نارینه او ښځینې لوستونکي د زده کړې ترسره کوي. دا مهال خبرونه پای ته ورسېده. موږ ته راکړئ اجازه. د خدای په امان.